السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ملګری به خیر خیریت سره وي. الله پاک دې تاسو په خپل حفظ او امان کې ساتي. ملګری یو کار چې کله مونږه د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وکړو او د هغې ثوابونه ډېر زیات اوچتي وي. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د فساد په وخت کې زما په سنتو باندې عمل کول هغه داسې دي لکه ما طرف ته هجرت کول. لکه څنګه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هجرت فرض وو، د فتح مکې نه مخکې هجرت کول په هر مسلمان باندې فرض وو. نو څومره چې دغه انسان ته ثواب ملاویږي کم چې هجرت وکړي، نو دغه شانتې هغه ثواب به هغه کس ته هم ملاویږي کم چې یو کار د حضور صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ادا کوو. یو کار هسې هم کېږي خو چې کله یې موږ په سنتو باندې ادا کړو نو په دې باندې به موږ ته د دنیا او د آخرت فایدې به ملاویږي. لکه یو څو سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زندگی د بیت الله شریف نه واخله او د بیت الخلا پورې ټول پیغمبر علیه الصلوة والسلام د هغې طریقه مونږ ته ښودلې ده. لکه مونږ جومات ته ځو، مونږ به ښه خپه دنده کوو، مونږ وایو اللهم افتح لي ابواب رحمتک. د جومات نه راوځو نو مونږ به ګسه خپره وباسو اول مونږ وایو اللهم انی اسألک من فضلک. دغه شانتې مونږه کله سملو نو په ښې ډډه باندې چې دا وسملو. په ښې ډډه سملستو کې یو خو د دنیا فایده هم ده او د آخرت فایده هم ده. ماته یو ډاکټر او ماته ویلي وي چې کله یو انسان هغه په ښې ډډه باندې لاړ نو د ده دا زړه دا هر انسان زړه د ګس طرف ته وي، کله ګس طرف ته د زړه هغه داسې لټکاوي نه خپل هغه ومن حرکت دا په صحیح طریقه باندې کوي. خو چې کله انسان په ګسه ډډه باندې سمجي نو دا هغه ټول وجود بوت دی نه دا په زړه باندې راشي، نو هغه زړه پمپ یې په صحیح طریقه باندې نه کوي نو د انسان طبیعت تکلیفونه د زړه چې دا جوړېږي. نو ګوره د حضور صلی الله علیه وسلم موږ ته څوارلس سوه کاله مخکې دا طریقه ښودلې ده چې کله تاسو په اودس کوئ د سملی نو هغه سملاسل تاسو په ښې ډډه باندې کوئ نو الله پاک به تاسو ته دنیا دغه نه به هم بچ کوي د دنیا د بیماریانو نه او آخرت کې به الله پاک ثواب هم درکوي. دغه شانتې حضور صلی الله علیه وسلم یو سنت هغه لکه مونږ اودس کوو او په اودس کې مونږ دغه مسه کوو د سټ مسه کوو نو په دې کې وایي دنیاوي فایده دا ده وجدي انسان په وجود کې دغه ځای کې یو رګ دی او چې کله هغه رګ چې دی نه دا انسان لمدی دا انسان د لیونتوب نه محفوظ وي. دیو جن عالمي چې کم خلک دی نو هغې دا دغه کړي ده تحقیق یې کړی دی چې په مسلمانانو کې د غیر مسلمو په نسبت باندې لیوني چې دا کمي د دماغو مریضان چې دا به کمي. هغې وجه دا ده چې په دغه ځای کې دغه رګ چې دی انسانان او مسلمانان هغه مونځونه کوي مونځ دپاره اودس کوي اودس کې دغه ځای چې دا لمدی دیو جنا دنیاوي فایده د سنتو دا ده. نو موږ چې سنت ادا کوو نو په دې کې موږ د دنیا فایدې ته نه ګورو بلکې موږ په دې ته ګورو چې یاره دا حضور صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی ځکه یې زه کوم. ځکه چې حضور صلی الله علیه وسلم د الله پاک رسول دی، د الله پاک خوږ پیغمبر دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې الله پاک دا فرمایي یعنی حدیث قدسی دی چې کم کس د حضور صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي نو هغه د زړه کې د الله پاک اطاعت کوي. الله پاک قرآن مجید کې هم دا فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو دا خبره یې منله دا د زړه کې چې د الله پاک اطاعت وکړو. د حضور صلی الله علیه وسلم هر کار هر خبره هغه د حضور د الله پاک د حکم نه بغیر نه کوي. چې څومره موږ سنت ادا کوو دومره به موږ د حضور صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت یې دا وسیله کېږي او چې د حضور صلی الله علیه وسلم سره زموږ مینه محبت سیوا نو دا زموږ د دنیا لپاره هم فایده ده آخرت لپاره هم فایده ده. چې یو کار هسې هم کېږي موږ په هر کار کې د حضور صلی الله علیه وسلم طریقه ګورو چې دا کار پیغمبر علیه الصلوة والسلام په کوم طریقه کړی دی. که موږ ته په خپله باندې معلومي ډېره ښه خبره ده، که موږ ته نه معلوم نو په کار ده زموږ د داسې خلکو نه تپوس وکړو چې هغوی ته د حضور صلی الله علیه وسلم طریقې معلوم وي او چې کوم کار موږ ته وپېښېږي لکه موږ واده دی زموږ کوژدن ده نکاح دی او دغه شان د سنت دي یا بل څه خوشحالي ده یا غم دی او په هغې کې موږ د حضور صلی الله علیه وسلم طریقې ته ګورو یاره په دې کې دا کار پیغمبر اسلام څنګه کړی دی چې زه هغه شانتې وکړم نو الله پاک ما ته په دې باندې ثواب راکړي. الله پاک دا موږ ته توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله.